الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ولا قادر ولا قدير ولا ناصر ولا نصير إلا هو ولا كاشف الضر والبلاء ولا مجيب السؤال والدعاء إلا هو أحد واحد فرد صمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله مولانا العظيم زما محترمو اوریدونکو علماء کرامو او د دې محلې سپینګیرو نوجوانانو دا مجلس دی الله جل جلاله زمنګ د ټولو ګناهونو د بخشش ذریعہ جوړ کړي سمرا علما تشریف فرما دي او سپینګیرو نوجوانان تشریف فرما دي او ناس دي نو زمنګ ستاسو یو ورور په دې جماعت کې څه مهنت کړی دی او د هغه مهنت څه ثمره څه میوه څه نتیجه هغه د خپل کلي ته ښودل غواړي زما عزتمندو تاسو په سالمه دنیا نظر واچوئ او په سالمه دنیا که ممکن نه وي نو بیا یې د ګنداو پالیزو د حلیمزو داسې په دې خواوشا منډۍ نظر واچوئ قسم قسم محنتونه کیږي ماربل والا کارخانه ولګي
او دې کارخانه کې مختلف قسمه مزدوران لګیایي غر را سټاټي دا غرنا په ټنونو باندې کاڼې راشي دوته د کروڑونو کارخانه لګولې گاک راشي او ماربل واخلي او هغه ماربل بیا تاسو ته خپته ده چې په کور کې لګي څوک پنجاب ته وړي څوک سند ته وړي څوک پکې کمزوري ګوري څوک ښه ګوري خو د هر سړي دا کوششي چې زما کور کې زیارت وایټ ولګي او ښه ماربل ولګي دا هم یو محنت دی بیا که سوچ وکړي په دې منډۍ کې دکانونه دي د کریانې دکان بیل دی د دوایي سٹور بیل دی د فروټو دکانونه بیل دي دې کې هر سړی لګې دی او خپل محنت کوي هر سړی د خپل ضرورت اټم رخلی او په کور کې او په معاشره کې چې کوم شي ته ضرورت دی الته وړل او لګول غواړي څه بیسابه محنتونه دي که تاسو نظر وکړو کارخانه والا خپل محنت کوي دکاندار خپل محنت کوي کریانه والا خپل محنت کوي بیا چې دفترو تلاړ شي د غلنۍ نو اسې په دې دنیا تاسو لږ نظر واچوي څوک نادرات ځي څوک ډي پی او لځي څوک جج لځي څوک پی ای لځي او څوک منشي خپل دفتر لځي څوک ډاکټري خپل واټ ته ځي په دې سالمه دنیا او په دې حلیمزو په دې هډ کوارټر څخه عجیبه محنتونه شروع دي خو زیات نه زیات دا خبره چې موږ راټولو دا ډېره اوږده ده خو دغه محنت چې ما او تا راټولو او آخري نتیجې لیزو نو د دنیا ډول سنگار پالل جون معیشت اقتصاد معاش دای خلاصه ده زیات نه زیات او کدا یو سره په صحیح نظر کوي کنه او اسلامی نقطه نظر باندې کوي او د خپل ذهن او د نیت اغروخ او زاویه برابرې نو دی با زیات نه زیات د یو حدیث مصداق وګرځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه په باب کې دنننا سرلسنیم سوکاله وړاندې بشارت او خوشخبری ورکړې و التاجر الصدوق اغا سوداگر اغا کاروباری اغا محنتی الصدوق الامین چی رشتنے بھی و امانت دار میں خواہ دکاندار دے کہ دفتر والا دے کہ کارخانہ دار دے او کہ کرایہ دار دے خود نبی علیہ السلام داغا پا باب کے دعوئی التاجر الصدوق رشتنے سوداگر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین خدا دو ټکی پکې ډیر ضروری دي الصدوق صادق ابن الصدوق دا به جنسی د دې لاندې به بیت انواع ګوري الامین امانتداران ما استاد د دنیا په کاروبار کې چې څومره نقشې او محنتونه دي
نو دا ټول مهنتونو خلاصہ او نچوڑ تا ته په دنیا کې خپل کور، خپل جامې، خپل اجرا، خپل گاڑے، خجون چې منګه او تاسو ته وای بس دا په نظر راځي. الکه وای دا سړی خشو، شپې خېشوي، کور خپل شو، بلډر وته ولاړ دی، زوی نوکر شو، خپل کارخانه شولا. دا د دې ټولې زندګۍ د حلو زلو د مهنت خلاصه شو. خو کار دی یو دنیایي مهنت دی، منع نه دی. شریعت د دې اجازت ورکړې، جایز دی. رخ، زاویه، طرف، سوچ دا به پکې شرعي لري نو بیا صحیح ده. اوس دې لرازو چې دا څه کورونه، څه کاروبارونه، څه کارخانې او څه دفترې او څه کالجونه او څه سکولونه دي. نو دا خو زما او ستا د مهنت ثمره ما او تا ته دلته راکوي. انجینیرنګ دی وکړو، روډ بساز کې د ډاکټرۍ ډیپلوما دی وکړه، چاته به ټیکا ولګي. د ماربلو کارخانه دی ولګوله، د چاکور کې به ماربل ولګي. د کریانې دکان دی ولګو، د چاکور ته به ماچس لاړ شي، پاپړ به لاړ شي، دال او وریجې به لاړ شي. خو دې خبرې لرازو چې په ټوله دنیا عموما او به خاص کر ستاسو په دې حلیمزو باندې خصوصا دا نن مجلس په دې جماعت کې دی چې په دې جماعت کې دا امام صاحب، دا مولا صاحب په دې وړو کم مهنت کوي او د دې نه څه ملاویږي. ستاسو سوچ دی یعنی مهنتونه خو ډیر دي. که تاسو بار ووتلی بازار ته پار مهنت نظر اچوا، د هغې به تا ته یو غایه، آخري سر، پیدا، نتیجه، میوه، ثمره دا به تا ته ملاویږي. خو دا عالم یا دا قاری چې دی جماعت کې ناست دی او دی وړو طالب بیتی وی او دی وړو ته ناظره وی، دی وړو ته خپل مهنت کوي، د دې ثمره څه ده؟ ګوره هر سړی سار وځي کټ جوړوي او سړی کټ دې د منډۍ نه اول څه راوړي؟ بازوګان راوړي. یو ورځ کې بیا څه راوړي؟ د کټ خپې راوړي. بیا څه راوړي؟ بانډ راوړي. بیا دروزګر کېنئ او هغې ته ښځه او څولې ونیسي او کټ ساز کی. بیا څړونکي ته وایي کلي کې یاره وایي پلانکي خانه یو څو کټه مې دي، هغه وایي ګوتې راله سیزي ورکې که هلکه ډمې ته چاو دی دی. یاره وایي تا دپاره مې دغه کړي دا بړله کې مې بل څوک نه وخوند، ته به یې راله سازې. نو کټ چې دغه کوي اڅړي که نه نو 5-6 ته راوچت شي، 4 چاپېره دې ناسي. یو راشي وی السلام علیکم او وعلیکم السلام، څه کې لکه څه کوم؟ وی دنیا کې ړانده ډېر دي که بنا ډېر دي؟ زموږ یو استاد هغه به ړانده ډېر دي، بناګان کم دي. هلکه څه کوم ته مې نه ګورې؟ کټ سازوم. بل راشي لکه السلام علیکم، څه شی کې؟ هلکه ته ما نه پېژنې، کټ جوړم کنه دا یار څه شته دی. د دې کټ آخري نتیجه چې بازوګان او باڼ او خپې او د روزګر او څڼل دا ده چې یا به کور کې اوس میلمه راځي او یا به کور کې څه ماشومان. دا د دې اخري غایه ده. دا په جماعتونو کې چې دا کم مهنت شروع دی د دې غایه څه ده؟ یا د مدارسو کې چې دا علما درس و تدریس کوي او استاد د کلی دا وړه مدرسه ده او دا وړوکی ماشوم دی، د دې اخري نتیجه څه ده؟ د هر شي یو ریزلټ دی، ثمره یې، فایده یې. د دې نتیجه به څه راوځي زما عزتمندو؟
ګوره دا عالم لاړ شي قاری لاړ شي کم سے کم 3 کال هغه په قرآن تیر کی سړی روټۍ د استاد سپیړه یخنی ګرمي دا برداشت کی بیا راشي غریب در په در خاورې په سر ملنګ ګرځي یو تم سوال کوي ماشومان را لېږه کنه بل تم وای یره ماشومان سبق را لېږه نو که چې چا موډ ښي کوئی قاری صاحب راضي به انشاءالله ماشوم به را لېږو چې څوک پکې لږ شانه کوږ را کوږي مړه وایي یاره خو اوس مولانم ډېر شو موږ څه وکړو چالی ور ولېږو څوک وایي ده نه پې سبق ووایه څوک وپې عجیبه خبره ده ته چې کټ پسې تلې تام یو محنت کوو ته چې کارخانې ته تلې تام یو محنت کوو دا قاری او دا عالم هم څه شی کوي یو محنت کوي خو تا ته لار کې چام څه ونه ویلې او ته عمر بر د په محنت کې خندونه رکاوټونه دا واقع کیږي دې تا ته څه جوړول غواړي تاله څه درکول غواړي خو په نظر نه راځي اوس نه ملاویږي د تخپل استاد ویلي هغه تخپل استاد ویلي هغه تخپل استاد ویلي او هغه ته داغه استاد ویلي او هغه ته داغه بل استاد ویلي او د څه پسې za آخري خبره هغه دا ده چې هغه ته د صحابهو نه نقل دی او صحابي ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبريل ویلي او جبريل ته الله ویلي اشراف امتی حملة القرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زما پا امت کی بہترین خلقان شریف ترین خلقان معزز ترین انسانانا دو ټولو نا بہتر انسان اسی پتن لگی اس پخڑو پڑو جاموں کے دے دا اللہ پا دربار کی اشراف امتی حملة القرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زماد امت بہترین خلقا زماد امت اغا معزز ترین خلق حملة القرآن آغا خلق دے چیغد قرآن عالمان او قاریان دے خدا وسنا زکر دی ورس دا نتیجہ خیرانه دا دا اوس نه ملاویږي دا غریب محنت کوي په دې محنت کې بټی می دا طالب العلم دا جماعت دا استاد دا مجلس دا خو یو ډیر لوی کاروبار دی د دین یو عظیم کاروبار دی دا جماعت استاد د دین کارخانه ده او استاد د دین او د اسلام کارخانه ته یو اپریټر ناشته یو چلون کې ناشته خدا عند الله محبوب دی عند الناس کو د خلق په معاشره کې او په ژوند کې خو هغه چا قدرې چې هغه څه دنیاي نقدي دا نسیه سودا څوک نه خو کوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ قرآن یاد کرو چاچ د قرآن حفظ کرو فاحل حلاله وحرم حرامه قرآن عظیم شان چی کما عقیده راوڑی دا کما احکام راوڑی دی فاحل حلاله وحرم حرامه قرآن چې کوم حلال ویلی دی د په یقین جوړ کو چې دا حلال دی وحرم حرام د قرآن حرام وګڼل قرآن چې کوم شیتا جائز حلال ویلې دا دی وشي دا دی زړه ته واچول شي په دې دی یقین وشي چې هغه توحید دی وحرم حرامه قرآن کوم شی حرام کړي شرک دے کفر دے حرام دی غیبت دے ادخله اللہ الجنہ
دغه طالب العلم استاد ادخله الله الجنه، اللہ جل جلالہ بعد دغه طالب العلم جنت داخل کی. دا قاری خو آغا سوداله لگئی، دا عالم خو آغا سوداله لگئی دی چه کم رستنی نتیجه دا چه تی غواړي چه هغه جنت دی او دا الله رضا ده. دا خړه پړه کارخانه، دا د دین مرکز، دا جماعت او د دې طالب الف باتا او د دې قاری دا مهنت، دا د غسو د کړو سره ډک مهنت، دا خو څه عظیم کار دی زما عزتمند، دا ډیر لوی کار دی او دا عظمت والا کاروبار دی. خو کاش افسوس چې سودا وستا خو فیدی ادار ده، نتیجه ادار ده، ثمره ادار ده، نسیه ده، خلک بدی نه خوښي. گنی چې زما استاد کارخانه او د بازار پشان نقد سودا وي، نو څونه خلک په دې بازار وسب دي، د څونه خلکو دکانونه دي، د څونه خلکو کاروبار دی. هغه کاروبار ته هغه مهنتونه ما او تا کوو، خدا مهنت ما او تا ډیر کم کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه طالب العلم چې غوځي د الله جل جلاله په لار کې، د الله د رضا د پاره وځي او د علم د طلب د پاره دی روان شو، ليحيي به الاسلام، دې د پاره لاړې دا طالب العلم د کور نه روان دی جماعت ترازی، د استاد نه تیم دا دی چې الله د دین اسلام دا اهم کتاب، دا اهم منشور، دا ژوندې پاتې شي، دا مړ پاتې نشي، دا صرف پالماری کې خودن کې نشي شي. استاد دا مهنت دی چې دا خو ډېر لوی عظیم کاروبار دی، خلکو پرېښی دی او دا طالب د کور نه را روان شو، د کور نه، او دا استاد ورته دلته په جماعت کې ناست دی او یا سفر کوي او مقصد یې څه دی؟ ليحيي به الاسلام، دې دپاره چې دا د اسلام بنیادی قواعد او ضوابط دي. اسلام عبارت د دې کتاب نه دی، ایمان عبارت د دې کتاب نه دی، د اسلام ټول احکام، ټول قواعد، ټوس قواعد، لوی لوی قواعد هغه په دې کتاب کې دي. دا منبع العلوم دی. ليحيي به الاسلام، د دې طالب او د عالم چې دا لګې دی او د دې قاری د دې ثمره واورا. دا طالب العلم وفات شلو، دا استاد وفات شلو، د طالبای په جامه کې وفات شو، د ملنګي په جامه کې وفات شو. نو دغه ثمره وګوره، د میوه څه ده، د ته څه ملاویږي. فبینه وبین النبیین درجه واحده، د دې طالب العلم، د دې قاری او د عالم د وفات نه وروسته د دو د انبیاء په منځ کې صرف یوه درجه ده برابر دي، غیر انه لا یوحی الیه شیء. دومره خبره ده چې د وخت نبی ته وحی کېدله، دی قاری او دی طالب او دی عالم ته وحی قدر نه کیږي، نور دې د پیغمبر په وراثت باندې تشریف فرماله. کار د پیغمبر داو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام میراث داو، وراثت داو. منګ او تاسو خو کاروبار د دنیا خپ اعلی پیمانه کوو، خو ګره دې طرف ته زمنګ یو ستر غړانده ده، په دیوم لا سیخه دی خان یو ګلاو ده، ته لاړ شه او بده منډي کې ته خود چانه بیکاره دال راوړه، ځه نشه راوړلې، کله چې دال دی راوړو چې هغه نه پخېږي به ته در باندې وړي، یا د سوريجي دی راوړي چې هغه چنجي کړي،
یا سپګۍ کړي کور کې وای غلطي وريجي دی راوړي شابه دا واپس وېسه، یا تا دال ګران راوړ نو ته درې څلورو دکانونو کې تپوس کې خپل کاروبار په اړه کې معلومات کې. خدا یو خبره ده په دغه باب کې ستا سترګه حق قوي ده خو چړاندېږي دې ځای کې ړندېږي چې کله د جومات او د مدرسې ماحول ته راشي تا ته دا معلومات نشته دي کې څه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ په نقل باندې حدیث دی چا چې یو حرف د قرآن ولوستلو صرف یو حرف ولوستلو دا هغه لپاره لس نیکۍ دي. قانون د الله دا دی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، یو نیکی وکړه الله جل جلاله استاد یو نیکی لس چند کوي، یو نیکی دل الله لس چند کوي خو یو ګناه دل په یو لیکي، یو ګناه په یو لیکل دا د الله عدل دی انصاف دی، او یو نیکی چې په لس در کوي دا د الله رحمت دی. یو حرف تو آیا تا ته سونے کئی ملاویگی لس. بے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زدا نوے ماں الف لام میم حرف دا نوے ماں چھ الف لام میم یو حرف دے ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف دا بیل بیل ٹکی دی الف لام میم کہ یو حساب کے الف لام میم خود دیرش نے کئیشولی او چنا الف لام میم په خپل حروف کې تقسیم وکي نو لسکم سل نه کوي شوی د الف لام میم څو نه کوي شوی لسکم سل نه کوي شوی. اوس کچا اعلان وکړو چې سمتاج قاری صاحب په جمعات کې روزانه هر ماشوم لا لسکم سل روپۍ ورکوي، هر ماشوم لا لسکم سل روپۍ ورکوي. ایمان وای څوک به بچی څه کی ایثار کی نه خزی بم درز الله خدای لري تنکي ځواني مرکه شب زر کوا ټول واړه نه لاړ او ته دلته راستي د پلانکی گاونډي ټول واړه لاړ اوس بل لسکم سل روپۍ راوړي یو ماشوم به راوړي ته دلته ناست که چرته د اعلان وشو چې لسکم سل روپۍ ورکړي نغدي ګورا د نغدو د پاره منګ څه کوو د نغدو د پاره منګ لسکم سل نه لسکم 2000 او 5000 روپۍ میش منګ ورکو. دغه ماشوم منګ سکول ته کالج ته کمرس کالج ته ټینش دغه ته د کمپیوټر ته دی ته لیګو چې دا ماشوم چې کم دی تکړه شي او لس 15 کاله پس به د خیره دا 60-70 روپۍ تنخواه اخلي اوس به زه ولګوم خو به مال راوړي د دې نغدو د پاره خو یې منګ ورکو سودا نغد ده کنه خو د نسیا د پاره منګه حالانکہ پکی ٹکی سچی بات یہ ہے پخا خبر د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا چې په یو حرف باندې لس نے کہی دی اصدق القائلین سچوں کا سچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې هغه په خبره کې رتای درو هم نشته دی زما استا دماغی کا اخلی او کنه اخلی خو فیصله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دادا چې په یو حرف سونی کوي دی لس نه کوي. دا قاری او دا عالم دا چې په جمعات کې ناشته دا هما او تا ته کاروباری نخکاری دا هډر عظیم کار کې مشغول دی په ډیر عظیمه مشغله کې مشغول دی. ا مشغله د چا دا هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی کې تشریف فرما رہے صحابی لاړ بار بازار تا وی تاسو دلته وی ومیراث رسول الله صلی الله علیه وسلم یقسم فی المسجد تاسو په بازار کې اخوا دی خوا ګرځئ
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میراث په جماعت کې تقسیمیږي خی چرال جماعت کې څو جماعت کې د نبی رسول الله حدیث او قران بیانېدلو څوک دې کم شي تقسیمیږي دا د نبی رسول الله میراث دی کنه دا دین قران حدیث دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میراث هر سړی دا خو کوي په دنیوي کاروبار کې چې زما بچی دی 17 ګریډ افسری څه شي دي 17 ګریډ دا وایي کنه چې دا هغه سین بیکار کوي 17 ګریډ یا زیات نه زیات 21 سکیل والا دی زما بچی چې افسری او هر سړی دا خو کوي زما دی هغه کاروبار کارخانه دکان روزگار معیشت اجرا میلما لباس واده مړې ژوندې مړه دا د زمان ډیر کوي خو چا دې طرف ته سوچ ونکو او مسافره او سوالګیره او دا په کم کند او په کم جراثیم استاد دماغ نه ولې دی په کم کند دې سر دی تو خو ارزی دنیا کې لګي چاله لګي هغه حقيقي کاروبار خو ته پرې کړې هغه اصلي کاروبار چې پاغه باندې ستا بچي 17 ګریډ افسر 21 ګریډ افسر ستا بچي بهترین کامیابی تا بهترین اعلی مراتب تا درجو تا اغه ترسي او سبا ته هم داغه په نوم را بلل شي تا خو هغه کاروبار پرې کړی مل قرأ القرآن چا چې قرآن ولوستلو حفظ کړلو حلال وګڼل حرام وګڼل دغه ماشوم دا خړکه ماشوم دا د زیپو ماشوم دا د جماعت او د مدرسې ماشوم دا خو ما ته هیڅ کاروبار نه ښکار کیږي دا خو ما ته ډیر حقیر او ډیر کمزور او ډیر نادار کار کیږي د دې کاروبار په باره کې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوای تا ته سوای چې عظیم کار داله دا قاری چې وفات شي د ددان اندازې ته ګوره البس والداو تاجا یوم القیامه د دې ماشوم د دې قاری مور او پلار تبا یو تاج ور پر سر کړی د قیامت پر ورځ باندې چونکه په پخوانه زمانہ کې تاج د باچاهانو علامه وا د په جنت کې یو خپل باچای لري اوس خو نشته تاجونه اوس خو تاج ماج نشته اوس خو چې کوم بادشاہي کنه هغه د بادشاہ ټکم ټیکټ شوی دی صدر دی وزیر اعظم دی ایم پی دی منه دی ډایریکټر دی انسپکټر دی چې ټول کې دا ټر اوپر راځي هغه چې ډیرم تکړه شي نو هغه شونډا خان ولدي مونډا خاني او قد خره لکې بس غاړه ته ځوړ دی خېدي بس دا وی خطر عجیب تاج نشته دی تاج بخپل یو شیو بادشاہ ته څه کو په دې سری کوستو دا قاری دا معصوم چې تا تسپکار کی په معاشره کې د هیڅ ځای نشته دی نه په حکومت کې شته نه داوا مسره شته دی نه په دفتر کې شته دی دا د خور سره خور ناس دی د درجه صدا اول بسوال داو تاجن یوم القیامه د دې معصوم مور پلار تبا الله تاج ور پسر کی یوم القیامت پورز د قیامت باندې سبق چا ویلې دي او تاج څوک په سر کوي سبق چا ویلې دي سبق خو ماشوم ویلې دي او تاج چاته ور په سر کو موربلا نه دا د سینې ده په سر شوی دا هغه ابي او دادا دي دا هغه موربلا دي دا هغه مشفق انسانو
چې دې ماشوم ته ویلو زبا چې الاړ شه جمعه تا دې ماشوم له چپیړ ور کړو د دې ماشوم تربیت کړو داسې مرګار نه دي چې اسې مرګار دي دا هغه به یو دادا دي چې دې ماشوم ته ویل چاله بچي شابه سپاره واخلا جمعه تزا دې ماشوم ته ویل اله بچي تکړه شه سبق را والا خپل باجی ته لاړه شه د دې ماشوم په دې سبق کې د مور پلار مداخلت د تربیت ابي او دادا کړو ته دې ته سوچو کا ماشوم بې او د چانه به مسافر شي مور یې وته وي الا بچي ځه کور کې دلته خاندان مشتا کټ مشتا بلستان مشتا خدا 400 ته په خبر ته پندې ته لاور ته مدرسې ته ولېږي دا پلارم زړه کلک کی او دا مورم زړه څه شي کی کلک او چې جمعي یخني نو غږ کوي خدایا د عبد الله بچ حالي د خالد بچ حالي د ابوبکر بچ حالي زما د بچي بچ حالي د پلارم زړه کلک کړي دي او د مورم زړه څه کړي او بچي چرته د چا په یخنۍ ګرمي باندې شي تیرزوش او به چې ستاد نظر نه هټ کې غایبانه نو دغه رګړه برداشت کړی دا کنه د چې دا رګړه برداشت کوله د اسمان مالک خود د زړه دغه شفقت نه او د زړه د در نه خبرو کنه الله جل جلاله فرمایي دنیا کې درد دلې وي دا ماشوم درد دلې ستانه غایب چلو ما فیصله دا وکړه اول به سوال دا ہوتا جن یوم القیامه ذو احسن من ضوء الشمس دا سی تاج دے دمرا مزیدار دے دے تاج رنا دنور نہ ډیره بهترین او خسته ده دنور نہ بهتر دے دمرا پړقیدون کې تاج دے او دمرا پړقیدون کې مرتبه ده او گریډ دے او سکیل دے چې ستا په سر باندې با دا تاج ټول عالم ګوري ټول امت بګوري او دا د پلانکی قاری او د طالب العلم ابي او دادا دي دا تا ته گریډ ملاو شو دا تا ته سکیل ملاو شو دا تا زوی په یو عظیم کاروبار کې لګولې دا تا خپل ماشوم په یو لوی کاروبار کې لګولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دای د مور پلار حال دی دای د مور پلار سره حال دی چونکه په دنیا کې دنور نه بل خسته شي نشتان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور پلار دا حالي د بچي حال به چې هغه تاسو اندازه والی بالکل دا سي په ابهام کې پرخه چې د بیان لمبار دی قاری ته شه ده کنه چې هغه د بیان لمبار دی خو ما وتا دا یو سترګه بنا دا یو څه ده کټ جوړو کټ سکو کټ جوړو ماربلو کارخانه لګو کریانی دکان کوو سکول وایو کالج وایو انجینیرینګ کوو هر کاروبار تم خپل ځان د خپل وخت یو ویسه استلې ده حکما وتا عیسی نه دا ورکړي ټیم هم نه دی ورکړي صرف او صرف د عظیم کار ته ټیم نه دی ورکړي تاسو فکر شته ما وتا ټیم نه دی ورکړي چا څه شي تا د عظیم کار ته ټیم نه دی ورکړي زیم په کاروبار کوو اور آرم په کاروبار کوو په خپل ځان لا درې څلور کاروبارونه ګورو درې څلور خو لیکن د دنیا او یا هغه کاروبار چې ما او تاسو ثمره او نتیجه دلته راځي هغه ثمره چې کوم د هغه جهان ده او سترګم پټه شوه حقيقي سترګم کلاو شي کلا او بیا په پته ولګي چې راکا تا من سکاول تی مولانو بچغه والے په جمعات کې او په مدرسو کې او په منبر به ویلي چې د قران دا اجر دی او دا بدله ده دا خو ما ته اوس پته ولګی ده نسیه سودا وا او نقد لرال والله دی خیر
اللہ جل جلالہ فرمائی زما د کتاب نا سبق ذوقا الرحمن گورا میں ربان ذات دے کہ دنیا کاروبار کے اللہ جل جلالہ تا دا سے پچپیڑا آمنے سامنے نوئی چی مکوا نا حجتی برای کئی کوا تو دنیا کاروبار ہو پتا مانا نہ دے چاہیے اس دے رحمان ذات دے کوا دکان کے مکان کے ایگریکلچر کے اچھے کے منع نہ دے وګوره دا ټول شیونه چې ته څومره کې کنه نو دا ټول دغه عظیم کاروبار تابع کا دا لاره کا دا د عظیم کاروبار د لپاره لاره کا دی جماعت له ټیم ورکا دی عظیم کار له څو ورکا ټیم ورکا ټیم وټ نالو پیدنا وټ نالو پیسہ نالو بل څه مطالبه نکو روزگار دے د ځان سره شریکو الرحمن علم القرآن اللہ جل جلالہ عظیم دارنگی رحیم و رحمان و شفیق ذات دے علم القرآن انسان تے دو قرآن علم ورکڑے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا علم صحابہ ترا نقل شو دا صحابہ تابعین ترا نقل شو دا تابعین تبع تابعین ترا نقل شو دا تبع تابعین ائمہ مجتہدین ترا نقل شو دا دا علم چین روانہ دا روانہ دا روانہ دا کر دی چی دا حلم زو دا گندہ علماء ترا وہ خلق پکی ہوئی سیوی منا څوک پنځپیرین دی څوک وابین دی او څوک چکم دی بریلین دی او څوک سیپین دی او څوک توتین دی او څوک ذکرین دی او څوک چک دی منم لارا خطا زمنم لارا څه ده خطا نه ده خطا نه ده چې منډی ته لاړ شي پوریجو کې څو قسم دي سیلا دا چاولی دی ڈکرہ دا کائنات دی مسالہ حلقہ وی خختہ ہوا دی بکی نہیں اچھولی خختہ مالگا وی گرہ دا کارخانو دا غخم کی نہیں دا سپین رش ہوا دی بکی نہیں اچھولی گوری خشے پکی گوری سیشے گوری کمیٹیریل گوری دا سینے چوک میں سنے کی دھوکہ نہیں کی آسان علاج دے آسان خبر ادا راشکین قرآن تا ڈوگا ماتا کام دتی قرآن درس تدریس واورا سوچ پکی وکا غور پکی وکا زماغ مواورا دبلغ مواورا اللہ عقل در کرے تلاوت زوړند کا چتلا د کله زوړند کا درنت واخلا قوی تی واخلا مضبوطه خبر والا او کمزوری تی وارتوان دی خو قرآن تکینا چی شتا تک قرآن تکینا استلی کنا او یو عالم تکینا استی چی بای ما تا دا قرآن ترجمه وکا درس راتا وکا قرآن راتا ہوا دی انبیاء دا قصی راتا چکا وکا قرآن تا پریدی نا پوسٹر چی جوڑ کے کنا او پسکولیم لکلی ہوئی اقرا روضت الاطفال او پوسٹر جوڑ کی تو پا حقیقی مانو کی او عالم تکی نہ کنا سما استا خلقت شوے قرآن لدے دا خبیل خبر جماعتا کارخانہ کو خلق الانسان علمہ البیان اللہ جل جلالہ فرمائے خلق الانسان علمہ البیان دے انسان تخلیق اللہ دے قرآن لکر دے تفسیر قرطبی ویدہ بیل خبر دام چھ دے ناپوہ دے جاہل دے تخلیقی دے صد پارا دے او خپل استعمال دے صد پارا کئی پیدا شوے چل دے او کئی چل خود دس چشمے نشتا
که تا د قرآن چشمې واچولې تا ته به بالکل شنه شنه معلوم شي، سپین به درته سپین معلوم شي، خړ به درته خړ شي معلوم شي. تاسو هغه مشهور هغه د عوامو قصه اورېدلې که نه وي؟ کلي کې یوه زنانه وه او نور پري نوم یې و. څه نور پري؟ خو لکه ډولي وه، نوم یې ډولي و او ځان ته به یې ډېره ښایسته ویله. نو په کلي کې یو ړوند سړی، ړوند په دواړو سترګو ړوند و. نو هغه له چا ښځه نه ورکوله، چا ورته وویل چې دا پلانکۍ ډېره ښایسته ده، نور او پري. نور خو د رڼا ده، پري بس ښاپېرۍ ده او د ټولو نه بدرنګه مخه، قوطي مخه، مرداره. چا ورته وویل چې دا وکړه. نو هغه ړوند و، دا داسې ابنا کوه، بس نکاح یې وکړله. چې نکاح یې وکړه نو دې ښځې به دې حافظ صاحب ته ویلې، حافظ صاحب ته ویل څه خبره یې، که زما دا ډول دې ولیدو او زما دا چینار ونه دې ولیدله او زما دا د اوسۍ په شان دا ښایسته ښایسته غونډۍ سترګې دې ولیدلې او زما دا ګلاب رخسار دې ولیدلو، حافظ صاحب به ایسته بس چې یا خدایه سترګې نشته نو زه څه وکړم، سترګې مې ړندې دي. بله ورځ موبایل ټیم راغی د ډاکټرانو، ویل الله مو بخښه چې د چا سترګې ړندي د هغه علاج کېږي، چې د چا سترګې ړندي پتري ولږدي، مزیدار میخونه ولږدي او هغه له څه کوي؟ علاج کوي. دلته په نور پري باندې ماتم شو او قاری چا خبر کو حافظ ړوند ویل الله خدای دې غر نه کا، ړانده بنا کیږي. څه شي کیږي؟ ړانده بنا کیږي. الله ویل راځه، هغه ویل یا خدایا که نور څه مې ولید او کنه خو چې دې خپل کډې دا ډول خو څه کمه وینمه کنه. تاسو پوه شولې؟ زمونږ یو ملګری و په تبلیغ کې تللی و، نو ویل زمونږ سره یو ړوند راسه و د کوټې ویل هغه ډېر مالدار و، ویل هغه ړوند به ویل یو دم به ویل چې یلکه ها دا روپۍ واخلئ 1 لک والا 2 والا 3 والا 4 5 لکه 10 لکه والا 15 لکه والا. ما به ورته وویل چې هلکه حاجي صاحب ګزاره کوه څه به، ویل چې والا 15 لکه والا. هلکه څه وکړو؟ ویل دا سترګې خو مې یو پیره ټیک شي که نه، چې دا خلک وایي چې دا تور رنګ دی او دا ښایسته دی او دا زیړ دی او دا سپین دی او دا ډولي دی او دا، ویل چې دا خو یو پیره وینم چې دا ښایسته څه ته وایي. څومره لوی نعمت دی، ما ورته وایي داسې بیلی غړوو چې ته په قرآن ته کتلي. نو حافظ صاحب لاړی، چې لاړی نو سړي له روپۍ ورکولې، مخکې ته نور پري لاړه. هغه ویل د خدای خاطر وکړه 100 روپۍ پیستی دی، ویل 1000 ویل 2000 لے لو 2000 والا. وګوره لونه پیز را روان دی چې چېرته علاج ولا ونه کړي. ویل ولې بدخوا دی؟ ویل بدخوا مې نه دی، ته زما نه څه خبره چې ما کوم صفتونه کړي، ما څه شی کړي، ما کوم صفتونه کړي، ما خو ته د ځانه نه د چین ښاپېرکۍ سازه کړې ده او که سترګې بنا شولې نو 1 2 3 او تخته ما جبین نو څه نشته دی. هغې وله په ایډوانس کې پیس ورکړلو. ویل ولې؟ ویل که چېرې د ده سترګې کولاو شوې که نه او ما ته یې وکتل نو زما بل ځای نشته تاله. زه درته وایم محترمه د قرآن چشمې واچوه چې هر څوک یې تا ته درچوي. یا ایها الناس او عالم انسانیتا قد جاءتکم موعظة من ربکم، یقینا د واعظ والا کتاب راغلی دی، د نصیحت والا کتاب راغلی دی. وشفاء ستا د بیمارۍ نه علاج پکې دی، هغه بیمارۍ نه چې ستا په زړه کې دي، ستا په بدن کې دي، د ټولو بیمارۍ نه علاج پکې دی. ته مهرباني وکړه
تا تب حقانی عالم معلوم شي، تا تب سپک او درون معلوم شي، تا تب ښه او خراب معلوم شي، تا تب دروغجن او رښتیا معلوم شي. ته مهرباني وکړه شه د قرآن چشمې لږې واچوه، قرآن تکینا پخپله به تا ته معلومات وشي دا لوی کاروبار دی. زما عزتمندو موږ پرېښی دی خبره اخري ختمومه دې له راځو. دنیا کې محنتونه کېږي، ستا جومات کې یو محنت شوی دی، دې قاري صاحب کال محنت کړی دی، هر محنت تا ته ثمره ښکاره کوي، تا ته خپل پل پروټ ښکاره کوي، اخري غایه تا ته ښکاره کوي. د قاری صاحب محترم ثمره او نتیجه حقیقي نتیجه دا به په هغه جهان معلومیږي، دلته پته نه لګي. صرف او صرف تا ته یو ښیي ما یو تدریب کړی دی، یو مشق مې کړی دی، یو محنت مې کړی دی. صرف تا تاسې د دنیا یو معمولی شانه جلک کوي، نور د دې ثمره دلته نشته، د دې نتیجه هلته ده، د دې پل پروډ به هلته ملاویږي. خدا یو خبره ده چې دا مسکین دا غریب قاری او عالم دا ګوره عظیم کار کوي، خو که ما او تا ته عظیم نه ښکاره کېږي دا به زما او ستا نقصان یې. زما عزتمنده کوشش وکړئ چې دې عظیم کار کې یو په خپله حصه والی کوه که نه یار. که دفتر ته ځي، که دکان ته ځي، که ته ډایرکټر یې، که ته انسپکټر یې، تا نه څوک نه منع کوي، خو ماخوستن کې راځه که نه یو آیات ترجمه کوه، چشمې واچوه لګي، ماسکیم کې راځه دی عالم دی قاری ته وایه ما ته لږ درس قرآن وکړه، آسان تفسیر راته ووایه، خپله مې څه واله په دې روزګار کې، بچی له مې څه وکړه په دې روزګار کې. انشاءالله تاج به دې په سري، د جنت سردار به، کامیاب به او 21 گریډ افسر به. الله دې د قاری صاحب دا محنت قبول او منظور کی، او دا کلی دی الله د قرآن او د حدیث په درسونو باندې همدغه رنګې سرسبز و شاداب لري، او الله دې اتفاق او اتحاد نصیب کی، او الله دې دا ځای د دین په چینو باندې آباد لري. و آخر الدعوانا الحمدلله.